ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه درله درکوم انشاءالله چې ماته به دعاګانې کوئ دعاګانې داسې وظیفه درله اسانه درکوم چې ستاسو حاجت به مو سره پوره کیږي ستاسو مشکل به مو سره ختمیږي او اسانه هم ده او د ډیرو مشکلاتو دپاره هم ده او د هر رنګه حاجت دپاره هم ده. نو که تاسو غواړئ دا وظیفه خامخا انشاءالله د خپلو حاجاتو دپاره د خپلو مشکلاتو دپاره 100 پیرې څه وي 100 پیرې په 15 منټه کې ویلی کیږي. په 15 منټه کې چې وظیفه ویلی کیږي او داسې وظیفه چې د ټول نه افضل ترینه طاقتور ترینه وظیفه محترم مسلمانانو د حاجاتو دپاره. تاسو بیا ماته دعاګانې انشاءالله کوئ دومره به تاسو خوشحاله په دې وظیفه باندې. د ژوند د بدلیدو وظیفه ده ژوند کې د خوشحالو راوستلو وظیفه ده. ټول خلک په تا پسې ګرځي ټوله دنیا به ستا نه قربانیږي او چار چاپېره به درنه ګرځي. نو چې دومره طاقت یو څیز کې الله تعالی ږدلی وي یعنې یو وظیفه کې الله تعالی ږدلی وي نو بیا پکار خو ده چې ټول مؤمنان مسلمانان زما دا غږ اوري نو دا وظیفه به تاسو خامخا انشاءالله کوئ او چې کله هم دا وظیفه وکړله نو بیا به خامخا ماته دعا کوئ د خوشحالۍ د وجې نه چې الله دې تا خوشحاله کړي چې موږ ته دې وظیفه وښودله. نو دا داسې بهترینه مجربه او طاقتوره وظیفه ده صرف 100 کارته یې وایه او چې څه وي هغه به راته میلاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو هغه مسافر کم چې په بهر وطنونو کې ژوند کوي الله تعالی دغه ټولو مسافرو له د دواړو جانو خوشحالۍ کامیابۍ ورکړي. دغه مسافر که ستاسو په کورونو کې دی که بهر دی که په لندن کې دی که په امریکا کې دی او که په خوږ افغانستان کې دی او که په خوږ پاکستان کې دی هر ځای کې چې دی انشاءالله په ډېر لوی عظمت سره الله تعالی دې په ډېرو خوشحالو سره خپلو بیبیانو له خپلو میندو له خپلو بچو له الله تعالی په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. محترم مسلمانانو ډېرو زنانو ودونه نه دي شوي د چا څه مسله ده د چا څه مسله ده یقینا چې ډېر زیات میسجونه هم کیږي کمنټونه هم کیږي او بس الله تعالی دې ستاسو په حال او زموږ په حال باندې رحم وکړي. الله تعالی دې ستاسو دا ښکلې عقیده په خپل دربار کې قبول کړي چې زموږ عقیده دا ده چې الله تعالی هر څه کوي الله تعالی په خپل حکم او ارادې سره هر څه کوي او مخلوقو د الله تعالی د حکم او ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. دا زموږ او ستاسو د مسلمانانو عقیده ده نو دا عقیده چې د محترم مسلمانانو انشاءالله دا عقیده ما او تاسو له یو ورځ زما او ستا حاجتونه پوره کوي او داسې حاجتونه به راله پوره کوي چې زما او ستاسو په وهم او ګمان کې به هم دا خبره نه راځي. دا وظیفه چې د محترم مسلمانانو دا به تاسو د مازدیګر د لمانځه نه پس کوئ هره ورځ د مازدیګر لمونځ چې تاسو کله وکئ دا وظیفه به د مازدیګر د لمونځ نه پس 100 وارې کوئ په دې طریقه او په دې شان سره به کوئ محترم. هو د مازدیګر دا ټیم نه دی دا ګورئ څه معمولي ټیم نه دی د مازدیګر دا ټیم ډېر برکتي دی ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د مازدیګر او سحر د لمونځ نه پس یعنې جمع سره چې څوک لمونځ کوي که نه جمع سره یا زنانه په ټیم باندې لمونځ کوي د مازدیګر او د سحر دغه وخت کې الله تعالی فرښتې رالیږي هغوی سره غټې رجسټرې وي او د دغې لمونځګزارو اجرې اخلي. اجرې خو پېژنئ که نه لکه څنګه چې مدرسه او سکول یا کالج کې زموږ اجرې اخلي لکه مثال په طور پلانکې نو موږ وایي لبیک یا وایي پلانکی نو موږ وایي لبیک یا حاضر جناب یا یس میسو دنیا قصې قطارې پکې راوتلي که نه دغه رنګې د مازدیګر لمونځ په ټایم کې او د سهار لمونځ په ټایم کې چې څوک حاضر وي یعنې وده نه وي او لمونځ له تلي وي په کور کې یا که بهر وي نو دغه وخت کې الله تعالی فرښتې اجرې اخلي. الله تعالی د خپل د فرښتو نه تپوس کې زما بنده په څه حال و وي الله پاکه ستا بنده حاضر و ستا په عبادت کې. دویم روایت کې راځي محترم د مازدیګر دا ټایم دومره بهترین ټایم دی که نه چې دې ټایم کې فرښتې بدلیږي
د سحر هغه ځي او د ماخستن هغه راځي. نو دغه ټایم کې دا مونځ په 2 رجسټرو کې ولیکلی کی. یو فرشته وایي چې موږ یې لیکو، د ماسحر هغه وایي موږ یې لیکو، د ماسخوتن فرشتې وایي موږ یې لیکو. الله تعالی وایي دواړه یې ولیکئ. نو دا وخت ډېر. او بل الله تعالی قسم هم خوري والعصر، د عصر نه یا زمانه ده یا مازدیګر دی چې الله تعالی په دې مازدیګر باندې قسم هم خوري. او زمونږ د دنیا زندګۍ نه د دنیا د وخت، یعنی دنیا څومره پاتې ده، د مازدیګر نه ولا تر ماښام پورې چې دا څومره ټایم دی دومره د دنیا وخت پاتې دی. یعنی دنیا ډېره کمه پاتې شوې ده. محترم مسلمانانو، دا وظیفه به تاسو د مازدیګر د لمونځ نه پس 100 وارې کوئ، دنیا به تا پسې منډې وهي، شهرت او عزت په تا پسې منډې وهي، مال او دولت په تا پسې منډې وهي، خلک به ستا پسې منډې وهي. موږ خلکو پسې منډې وهو، نه چاته یو حاجت دپاره سوال کوو، چاته بل حاجت دپاره، چاته د پیسو دپاره، چاته د نیکه او د محبت او د واده دپاره، چاته څه وایو چاته څه وایو. لیکن دا وظیفه چې موږ شروع کړو انشاءالله ټول خلک به موږ پسې منډې وهي او موږ سره به دومره محبت او دومره عقیدت ساتي د الله تعالی په لوی حکم سره. نو وظیفه د کومه وظیفه ده؟ یا وهاب. دا سپکه مه ګڼئ. یا وهاب د دې معنی څه ده؟ تاسو ته پته شته؟ د دې معنی ده الله تعالی بې انتها انسان ته ورکړه کوي. کو د مال وي، کو د جان وي، کو د اولاد وي، کو د رشتو وي، کو هر څه وي، کو د هر څه وي، الله تعالی انسان ته ورکړه کوي. نو یا وهابو دا به تاسو د مازدیګر د لمونځ نه پس روزانه ډیلي قضایي به دې کې قطعا نه کوئ، او هر مازدیګر لمونځ نه پس 100 فیرې یا وهابو یا وهابو یا وهابو، او په دې زړه په دې درد سره به کوئ انشاءالله. ته وګوره 145 ورځې مسلسل کو پرېږدې به نه، شرط پکې دا وي چې مسلسل به کې، پرېږدې به نه، پرېږدې به نه، خامخا به کې 100 ورځې پورې 100 میاشتو پورې به کې انشاءالله. ته وینه هسې 15 منټه ټایم پې لګي، 3 منټه ټایم پې لګي، یقین په الله وکړه چې 3 منټه ټایم پې لګي په دې وظیفه باندې. نو ستا د زندګۍ انشاءالله تمام حاجت انشاءالله الله تعالی دې وظیفه کې ږدلي. الله تعالی مو ډېر ډېر خوشحاله او باد ساته. الله تعالی مو د زړه مرادونه، د زړه حاجتونه، د زړه